الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نزير له ولا مشير له ولا معين له فصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شوق سر درود شریف ہوئے عزیزان و محترمو الحمدللہ دا اللہ پاک ډیر لوی احسان دے فضل لے دا رمضان المبارک دا د برکتونو د رحمتونو د خوشالو او د فضایلو نه ډکه میاش خپل اختتام طرف ته روا دوا ده ما ته خوشاله اختر را روان دی الله رب العزت د رمضان المبارک دا میاش د مسلمان د پاره د ګټي یو سیزن د الله پاک د رضا کولو د الله د خوشالولو یو موقع الله پاک ماتا ترا نصیب کړل لګه خبره وکړو بس ډیر خلک د روجي په انتظارو د رمضان میاش برازي منګ به روجي نیسو منګ به ختمونه کو تراوی بکو دا بکیږي دا بکیږي خو د رمضان د میاشتې د لیدو نه وړاندې هغې د دنیا نه لاړو د هغوی هغه ارمان نیمګړی پاتې شو نن د هغې د پاسه د خاورو ډیري پراته دي او زما ستا هغه شوق او زما ستا هغه تمنا او هغه ارزو الله تبارک وتعالی پوره کړه څلېرویشتمه تراوه وشوه زما محترم و عزتمندو ډیر د فکر او د غور او د سوچ خبره ده پکار دا و هر یو کس لا هر نارینا زنانا هر مشر کشر هر خان نواب هر غریب او امیر چې هغه په خپل ژوندۍ باندې نظر واچي چې د رمضان نمخ کې زما ژوند څنګه و څنګه دی روجه چې نو شروع شوي زما منځونه څنګه وو او چې کله د روجې میاشت راغله
دا سبا څلېرویشتمه روژه ده، نو زما منځونه په کوم حالت کې روان دي؟ د روژې نه مخکې زما د تلاوت کم حال او اوس کم حال دی؟ د روژې نه مخکې زما دعاګانې څومره وې اوس څومره دي؟ هر یو کس دی خپل ټیسټونه او خپل ایکسرې په خپله وکړي. که چېرې زموږ په منځونو کې، زموږ په تلاوت کې، زموږ په ذکر کې، زموږ په دعاګانو کې ډېروالی راغلی، اضافه شوي، ښکلوالی راغلی، نو د الله شکر ادا کوي، الحمدلله ووایي. او عزیزانو که هغه زوړ حسابي مخکې هم 2 کړي 3 نه کړي 3 کړي 2 نه کړي، کله سپاره سبق ویلې کله نه ویلې، کله ذکر کړی کله نه کړی، نو په کوجه کې او په روژه کې فرق څه پاتې شو؟ دا خو یو موقع ده. نفل په فرض باندې او فرض په اویاو فرضو باندې، دا خو زما ستا دپاره الله تبارک وتعالی یو بانې ګوري چې زما دا بنده ما ته رانږدې شي، خو ما تا د غفلت په خوب باندې ودی موږ وی وبشي. رونو خفه کېږئ مه ګورئ، ډېر خلک زمونږ ډېر رونه او ډېرې خویندې د 2024 په رمضان کې وو، خو د 2025 په رمضان کې نشته دی. او په دې ناسته مجمع کې د 2026 رمضان به راځي زما محترمو، دا رمضان به راشي د 2026، خو ما ته څوک به وي او څوک به نه وي، هېڅ پته نه لګي. واګې د بل په لاس کې دی، واګې خو پېژنئ که نه، د اس دا واګې چې واګې د بل په لاس کې دی، پته نه لګي چې څه ټایم کې راکاږي. آګاه د خپله مرګه هېڅ یو بشر نه دی، سامان د 100 کالو سبا نه خبر نه دی. د کلونو انتظامات کوي، کال له به دا کوم بل له به دا کوم، څه کالې 2 جریبه دي، کال له به 4 جریبه وي، څه کالې دا داسې دي او کال له به داسې. د هغه ټول امیدونه او هغه ټولې ارزوګانې هغه په سمندر له وشي، پته نه لګي. تا د اختر دپاره جوړه اغستې ده، ټیلر له دې ورکړې ده، هېڅ پته نه لګي. کېدای شي ستا د حصې کفن هم فیصل آباد والو تیار کړي او مارکیټ ته یې رالیږلی، څه پته لګي. زموږ د ناوګۍ یو مشر وفات شو څو کلونه مخکې، زه د ناوګۍ کې یو ټیلر دی، هغه له لاړم، ما ته وي مولوي صاحب یو کار وشو میسو، وي هغه پورې 2 جوړې نیمایاو، وي دا باچا راکړ، وي چې دا ماله وګنډه. سړی خو د دنیا نه لاړ، هغه لاړ، کپړې دا پرتې دي. محترمو د مرګ څه پته لګي نه، نه بوډا ګوري، نه ځوان ګوري، نه روغ ګوري، نه ننظور ګوري. اسپتال ته چې خلک ځي نو مرګ له نه ځي، یاره وایي دې دپاره ځمه چې ځان له علاج وکړم، خو که تاسو خیال کړئ که نه د اسپتال نه ګوره ټول روغ هم نه راوځي، د اسپتال نه د ډېرو جنازې هم راوځي. دا ولې؟ دی خو دغلته مرګ له نه وتلی، دا فیصله د بل چا ده، دا حکم د بل چا دی. الا خبردار دا خبر واورئ، له الخلق والامر، دا کائنات پیدا کړی هم هغه دی او په دې باندې واک او اختیار هم د هغه چلیږي. عزیزانو د رمضان مبارک میاشت الله پاک طرف ته رجوع، زمونږ روجې، زمونږ تراویح، زمونږ ذکر، زمونږ عبادات په داسې طریقې سره څومره کمی شوی دی، په هغې توبه استغفار وکړو. او حدیث کې راځي د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، صحیح فرمایلی. یاد ساتئ جبرائیل علیه السلام خیری کړلی او نبی علیه السلام پی امین ویلی. هلاک دي شي هغه څوک چې د رمضان میاشت په هغه باندې راله او د هغه بخانه ونه شوه. سوچ وکئ نو داسې د الله رب العزت بندگی د الله عبادت وکړو چې دا میاشت زمونږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي. خو زمونږ ډېر رونه او زمونږ ډېرې خویندې اوس هم په غفلت کې پراته دي، چېرته به شي او ډېر پکې څه وایي په روژه خوړه پوه نه شوم، ولې بس سهار پشمنې وکړم اکټ ته وخېږم، ماسپښین مانځله پاسم، مونځ وکړم، بیا د ناوګۍ بازار ته وځم، جو ځان له روژه ماتې یو څه بل څه بس په دې کې ماښام شي ته او پسې پوه شي.
قرآن تلاوت نشته دی، ذکر نشته دی، د الله یاد نشته، دعاګانې نشته. ولې دا روژه دې دپاره وه. عزیزانو څومره کمی زموږ نه په دې 30 روژو کې شوی دی، په دې باندې ټول توبه استغفار وو. موږ ټول خطاکاري، ټول ګناهګار او باقي چې څومره ورځې پاتې دي زما محترمو د الله په کور کې د الله سره لوز وکړو، زما سره نه. موږ ټول دې ټایم کې د الله پاک میلمانه یو او د ختم قرآن په موقع باندې راجمع شوي یو. دا ډیره مبارکه موقع ده، ګوره یاد ساتئ. ډیر خوش قسمته یې، ډیر بختاور یې چې الله تبارک وتعالی راوستی. او دا شپږ شپې تاسو د الله تبارک وتعالی دا کلام واورېدو، دا ډیره لویه قرباني ده. الله تعالی دې موږ ټولو ته اخلاص او للهیت را نصیب کړي. اخلاص لوی چیز د الله پاک رضا. الله پاک رضا، الله په هغه عمل باندې خوشحالیږي چې خالص داغه د پاره وکړي شي. او چې الله پاک خوشاله شو، الله رضا شو کنه، ورضوان من الله اکبر. د الله تعالی د رضا نه لوی دولت ګورې بل نشته. د لوی قرباني تاسو وکړه، راغلی د الله کلام خو واورېدو، الله ته ودرېدی. ډېره لویه خبره ده، ډېر خوش قسمته یې، خوش قسمته یې. ډېر خلک داسې دی هغوی سره د فرض د مانځه دپاره ټیم نشته چې جمعات ته راشي صرف فرض منځو کې، بیا 4-5-6 سپارې روزانه د الله په کور کې په تراو کې اورېدو، دا ډېر ګران کار دی. بختور یې، د الله شکر ادا کوي. که په دې باندې د الله شکر ادا کړه، الله تعالی به د نور توفیق درکړي، الله به د نور توفیق درکړي. عزیزانو الله پاک طرف ته رجوع کو، الله پاک راضي کو، الله پاک خوشاله کو، د خپل اعمالو د هغې فکر وکړو، فکر وکړو، د الله کورونه آباد کو. د رمضان میاشت د الله رب العزت کور آبادول، د الله کورونه آبادول دا د مسلمان ذمواري ده. یاد ساتئ، دا به مسلمان آبادی، دا به مسلمان آبادی. جماعت آبادی دا د مسلمان په ذمه ده. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. جماعتونه هغه خلک آبادی چې په الله باندې ایمان لري. زما ستا د جماعت سره محبتي، زما ستا د قرآن سره محبتي، زما ستا د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبتي، زما ستا د علم سره، د عالم سره، د هغه سره محبتي. او بل زما محترمو یاد ساتئ، د یو بل سره زمنګ د یو بل سره مینا، محبت او الفت، تعلق د خپلی، یو بل ته زړونه صفا ساتل، د یو بل سره د مینې او د محبت او د الفت او د ورورولۍ ژوند تېرول. د مرګ څه پته لګي نه ګورې. دا د رمضان میاشت ده، اوس هم زموږ په زړونو کې یو بل ته ډېر خیرې پراته دي، ډېرې دشمنیانې دي، ډېر نفرتونه دي. او ما تا په دې ارزو او په دې امید باندې ناست یو چې یاره زما دا روجې او زما دا تراویح او زما دا ختمونه دا خو جو بس قبول دي. یاد ساتئ، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فمن مستغفر فیغفر له ومن تائب فیطاب علیه ویرد اهل الضغائن بدغائنهم حتی یتوبوا. ستاسو اعمال د الله په دربار کې پیش کیږي د هر ګل او د زیارت په ورځ. نن د ګل ورځ وه. څوک چې د الله نه بخښنه غواړي الله ته بخښنه کوي، څوک توبه کوي الله پاک توبه قبلوي. خو د دواړو جهانو سردار فرمایي ويرد اهل الضغائن بدغائنهم حتى يتوبوا. د کم سړي په زړه کې چې کینی، عداوتي، نفرتي د یو بل سره نه لګي، د داسې سړي اعمال د الله رب العزت د دربار نه واپس راځي، رد کیږي، هغه نه دی قبول. ما تا به خو په انتظار ناست یو چې موږ 30 روژې ونیوي او 15 پکې ختمونه وکړو او 1 لاک پیرې او 15 لاکه پیرې هم پکې چې کوم دی کلمه طیبه ویله او درود شریف مې ویلې او استغفار مې ویلې، ادا مې کړي دي، ادا مې کړي دي، حالانکه اعمال زما ستا بل شی روان دي، نه دي قبول. یو بل سره د مینې د محبت ژوند تېرول، د یو بل د حقوقو خیال ساتل. په کور کې مور ده، په کور کې پلار دی، په کور کې رور دی، مشر دی، کشر دی،
د خپل والی د دې ټولو خبرو زما محترمو خیال وساتو. خپل اعمال په الله باندې یو اور یا ساتي، یو عمل کول لی، یو عمل بیا په الله باندې قبلول لی. عمل خو ته ودرېږه 100 رکعته نفل وکړه، سهار کښېنه قرآن ځان ته کښېږده، ماښام له به من الجنة والناس ته رسېدلی. زما محترمو د عمل په الله باندې قبلول چې ربا تلاوت مې وکړو ځان ته قبول کړي، ربا 2 رکعته مونځ مې وکړو ځان ته قبول کړي. او دا به هله قبلېږي زما محترمو چې زمونږ د یو بل سره تعلقات برابري، د یو بل سره د مینې او د محبت او د الفت ژوندي، د یو بل سره نالګیانې دشمنیانې دا نه وي. څومره رونه زمونږ داسې دي، څومره کورونه زمونږ داسې دي، څومره کلي زمونږ داسې دي زما محترمو چې دي یو بل سره دشمنیانې دي، د یو بل سره پتنې دي، هغوی به هم روژې نیسي، هغوی به هم په دې انتظار چې زما د عبادت دا به قبول شي. رونو یو بل ته د الله پاک د رضا دپاره معافي وکړئ، یو بل ته د الله د رضا دپاره معافي وکړئ، یو بل معاف کوئ، یو بل معاف کوئ. یاد ساتئ حدیث کې راځي مجمع کې که یو کس داسې که نه یو کس د هغه په زړه کې قطع رحمي د چا سره قطع تعلقي د هغه یو کس په وجه باندې ټوله مجمع محرومه پاتې کېږي، د یو کس په وجه. که په دې ناستو کسانو کې داسې څوکي او د چا سره نالګي که نه د الله د رضا دپاره یې معاف کوي، هېڅ هم نه کېږي، ستا عزت په دې باندې نه کمیږي. معافي الله ته ډېره خوښه. عزیزانو خبره مې دا کوله مبارک شپې ورځې د الله په کور کې کېناسته، رونه بایګان څه پکې اعتکاف ته ناستي، اوچت عمل. خدا خبره یاد ساتئ، لږ خیال کوو، لږ خیال کوو، لږ خیال کوو. کوم ملګري اعتکاف ته نه دي ناست، که په دې جومات کې یا که به بل کې یا که به بل کې، هغې هم د دې خبرې خیال ساتي چې کله جومات ته راشي د مانځه ټیم دی بھائی مونځ کوه، تلاوت کوي تلاوت کوه، ذکر کوي ذکر کوه، دعاګانې غواړي دعاګانې غواړه. د جومات نه وځه په مخه ځه، اعتکاف والو سره بالکل مه کښېنه. موږ د هغوی سره کښېنو ګپ شپ ټوکې ټقالې د هغوی ټول وخت ضایع کوو. اعتکاف والو هم د دې خبرو خیال ساتو، که په دې جومات کې یا که په بل ځای کې بای خپل مونځ وخت زمونږ ضایع نه شي. زه په رایوند کې وم، مولانا جمیل صاحب نور الله مرقده الله دې وبخي، هغه فرمایل وی تاسو ډېره لویه قرباني کړې ده چې کله یې ښه پرېښی دی، کور ښه پرېښی دی، چا به دکان بند کړی، چا به څه کړي څه به کړي. وی لویه قرباني ښه کړله دلته راغلي یئ، خو په معمولي بانه باندې موږ وی بیان پرېږدو او بار ته ځو، په معمولي بانه باندې موږ بیان پرېږدو، هسې چلې چای له ځمه په سر مې درد ډډه والي بسترې ته ودئ. عزیزانو لویه قرباني کړې ده، کورونه پرېښي دي د 10 ورځو دپاره د الله په کور کې ډېره شوي، نو چې زموږ وختونه دا ضایع نه شي.